شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی. ګرانو کتونکو، عقیل یوسفزی یم د پېښور سټوډیو نه براه راست پروګرام د سونو پښتونخوا. شکر دی چې په خیبر پښتونخوا کې حالات چې کوم دي هغه نسبتاً سیاسي استحکام طرف ته روان دي، او د هغې بنیادي وجه دا ده چې دلته کې په بعضې حلقو کې چې دی دا خبره ډېر په سنجیدګۍ سره اخیستل شوې ده چې په خیبر پښتونخوا کې چې د ګورننس یا د خپل پولیټیکل فیوچر د سکیور کولو دپاره کوم اقدامات پکار دي، نو په هغې لږه توجه ورکول چې دي هغه ضروري دي. بله غټه مسله چې کوم ده هغه مو هغه ده کوم چې نن ټاپک کوم دی چې بلوچستان کې او په خیبر پښتونخوا کې نه صرف دا چې بدامني ده، بلکې د خیبر پښتونخوا په بعضې علاقو کې باقاعده د طالبانو ریګروپینګ شروع شوی دی. هغې د ډېر جدید اسلحې سره چې کوم دي هلته کې ګشت کوي، سرګرمیانې کوي. ملکن ډویژن یو ځل بیا انډر تھریټ هم زما خیال دا دی چې په دغه کې نن یو اهم جرګه شوې ده د ان پی لاندې په دیر کې، او په هغې کې د ملکن ډویژن په سیکورټي صورتحال او د هغې نه علاوه هلته چې بیا کومه د ټیکسز د نفاظ کوم ایشو ده په هغې باندې ټوله پاټول چې دی ډېر په مثبت انداز کې په هغې باندې ریاکشن ښودلی دی. بلوچستان کې اپریشن چې د شعبان هغه جاري دی. د ایس پی آر او د نورث کم سیکورټي ذرایع چې کوم دي د افغان حکومت ترجمان چې د شاهد رنسن یو 3 غنټې مخکې سره د ما خبرې وشوې، تقریبا 100 دهشتګرد چې دي هغه په تېرو 3 ورځو کې هغه وژلی شوي دي، او په مختلفو علاقو کې خاص کر د زیارت او د کوټه په منځ کې چې کوم غرونه دي په هغې کې په ډېر غټ کچ باندې د مختلف فورسز یو جوینټ اپریشن چې دی هغه جاري دی. دغه رنګ نن په ټانک کې یو اټیک شوی دی، یو بختربن ګاډه چې دی هغې په نښه کړی دی. په هنګو کې د بعضې کلیسز چې کوم دي دغه دي اطلاعات دي. بېګا هغه بله شپه په اشاړي کې چې هغه د سوات د مټې تحصیل یو اهم او تاریخي کلی دی، هلته کې په پولیس باندې اټیک شوی دی. بیا تاسو به هغه ویډیو هم کتلي چې د مټې تحصیل په بعضې غرونو کې طالبان چې کوم دي هغې چې موږ ډرون راغورځولی وغیره وغیره. هغه ویډیوز به هم تاسو کتلي چې په وزیرستان کې او بعضې نورو علاقو کې او د افغانستان په یو ښار کې هم په کومه طریقه باندې تشدد کېږي په مخالفینو باندې، او کوم وحشت چې کوم دی هغه په دې ټول پوره پښتون بیلډ کې خصوصا چې دی هغه موږ ته په نظر باندې راځي. خو که بل طرف ته تاسو وګورئ نو په خلکو کې برداشت هم ختم شوی دی. عام کرایمز چې کوم دي په هغې کې ډېره زیاته اضافه شوې ده، او نفسیاتي طور د خلک چې دي هغه ډېر ډیمیجنګ سچویشن یا سټیټس چې ورته وایي هغې طرف ته روان دي په ډېر تیز رفتارۍ سره. او د ټول نه خطرناکه خبره په هغې کې دا ده چې په دې کې چې کوم بیا د سوشل میډیا چې کوم استعمال دی په هغې کې چې کوم سو کارډ پولیټیکل ورکرز، خاص کر زه د پښتنو خبره کوم، او بیا بعضې خلک چې ځان ته تعلیم یافته هم وایي هغې چې کومه لهجه استعمالوي، کوم کنځل کوي، کوم الفاظ استعمالوي، په دې ټولو باندې به خبرې کوو. ډېر ښه پروګرام دی. زما سره ناست دی په سټوډیو کې روخان یوسفزی صاحب، د څه تعارف محتاج واقعیتا نه ده. زه دا خبره رسما چې ده نه کومه، بلکل د زړه د خلاصه یې کومه. د ګڼو کتابونو چې دی مصنف دی، ډېر ښه صحافي دی، د سونو د فیملي ممبر هم دی، زمونږ مشر هم دی په پښتو ژبه، په اردو ژبه، بعد نورو ژبو باندې عبور هم دی. ریسنټلی د هغې کتاب چې دی شخصیات پښتونخوا هغه راغلی دی. ډېر غټ کتاب دی، کتاب چې ورته وایي که نه، څه خو کتابچه وي، څه کتاب وي. او په هغې کې زه خوشحاله په دې یم، په هغې باندې ما نوټ هم لیکلی چې په اردو ژبه کې لیکلی، ځکه چې پښتنو ته خو د عقل یا د کتاب یا د مشورې یا د معلوماتو ضرورت نشته. نو ښه خبره ده چې دغه کتاب به په نورو ښارونو کې اویلیبل هم وي، او نور خلک چې دي هغې به د هغې نه استفاده حاصلوي. محمود جان بابر صاحب د ټول پیژنئ لیډینګ جرنالسټ د خیبر پښتونخوا، هغه یو پوسټ کړی دی او په هغې کې هغه ویلي دی چې بلکې ویلاګ یې کړی دی چې په د 3 ورځو ډېټه یې راغونډه کړې ده چې په خیبر پښتونخوا کې په 2-3 ورځو کې 15 کسان چې کوم دي هغوی یو بل وژلي دي که نه. او دغه چې کوم دي په دې کې یو خطرناک فیکټر دا دی چې د کرایمز د اخلاقي جرایمو په حواله باندې روخان صاحب نوخار چې د هغه لټریسي ریټ چې کوم دی شرایط خواندګي ورته موږ وایو هغه ټول نه زیات دی په هغه علاقو کې دی چې هغه په ټاپ باندې په ټاپ 3-4 کې راځي، هغه په دغه باندې دی په ټاپ باندې نوخار غوندې چې دا به لیکېږي. روخان صاحب هم په دې خبره کوي، محمود جان بابر صاحب هم کوي. او د بلوچستان د اپډیټس لپاره به تاسو ټوله پیژنئ، اختر ګل پام چې دی هغه به موږ جوین کوي. روخان صاحب د دې کتاب
نشته خبره د پروډوسر صاحب ته چې هغه ما ته راوړي وم چې زه خلکو ته وښیم دا سویم کتاب دی او ولې موږ تر اوسه پورې په دې تلاش کې یو چې موږ خپل شخصیات چې کوم دي هغه په دنیا کې په هغه حساب باندې موږ پورټری نه کړل موږ ډسپلی نه کړل هغه شخصیات چې هغې د معاشرې دپاره د خپل وطن دپاره د خپلو خلکو دپاره تاسو چې ته موږ په روټین کې ټولنه ورته وایو په ادب کې په سیاست کې په شاعرۍ کې په صحافت کې په سپورټس کې شوبز چې دی په هغې خو په سب کانټیننټ کې زموږ دغه دی د قبضه ده په یو قسم نه او زموږ شناخت چې کوم دی هغه د هغه خلکو سره تړلی کېږي کم چې تشدد پسند دي کم چې ټوپکمار دي یا زموږ هیروګان چې کوم دي موږ هغه هیروګان زیات یادو چې چا نامنهات فتوحات کړي دي یا په نورو ملکونو باندې یرغلونه کړي دي ناول دا کتاب بیا د دغې زما د دې سوال جواب ډېره مننه عقیل صاحب لومبۍ خبره خو دا ده چې ستاسو مننه دا زما مجموعي طور اتم کتاب دی او په دې اتو کتابونو کې چې کوم دی نو د درې پکې د پښتو دي او دا څلور تقریبا دا د اردو دي پښتون ثقافت کې خدای د مخ کتاب دی نو دا خو زما اتم کتاب دی او په دې کې تقریبا 80 شخصیات او ظاهر د سلګ ډیر د درجو خبره به وي پکې چیرې درجه بندي کومه کوو چې کم وي څه به زیات وي خو بهرحال مجموعي طور چې کوم دی شخصیات دومره زیات دي چې هغه په یو کتاب کې راغونډېږي نو داسې ده چې دومره شخصیات دي او دومره دغه دي زه کله کله دا خبره کوم چې یاره ما سره یو دغه یو پرسنل زما ډایري ده نو په هغې کې ما داسې اهم شخصیات چې دي د هغوی د پیدایش خو مو خو لکه د وفات دا ورځې پکې ما نوټ کړي دي او دا دې دپاره چې لکه ما د اخبار دغه کې چېرې کله به داسې د هغوی دغه راتله د تاریخي ډېر غټ کنټریبیوشن دی او نو ما به په هغې باندې بیا یو ارټیکل لیکلو یا به مې د هغې یادګیرنې دپاره نو زه تاسو ته دا خبر وکړم چې دومره ګڼ دي که موږ روزانه داسې حساب سره دغه کوو چې روزانه چېرته یو ایډیشن یا روزانه ذکر کوو نو یقینا چې پښتانه په دې هکله ډېر زیات دغه دي او دا تاسو چې بله خبر وکړه یقینا زموږ یو عجیبه غونې مزاج جوړ کړی شوی دی یا نفسیات جوړ کړی شوي دي یا موږ پورې دا خبرې راتړلی شوي دي او په دې خبرو باندې چې پښتون چې کوم دی نو دا ډېر بادر دی او دا ډېر نشانه باز دی او دا ډېر غیرتي دی او دا ټوپک مار دی او دا جنګیالی دی او دا دغه یعنی هغه دغه تبلیغ او دغه ذهن سازي زمونږ دغه ته خاص اصطلاح استعمالېږي کنه تهذیبي نرګسیت تهذیبي مشهور کتاب هم دی په او جی او نو دغه داغي هغه بلکې موږ د ډیرو نرګسیت سره مخامخ یو د تهذیبي نرګسیت سره لکه موږ د تاریخي نرګسیت یا تاسو چې کوم د تاریخي نرګسیت څه ته وایي تاریخي نرګسیت دا دی چې لکه زمونږ تاریخ چې کوم دی د هغې مخ یو شان دی حاصل حقایق یو شان دي هغه موږ ته بلکې بدقسمتۍ نه معلوم نه خو په تاریخي طور موږ لکه دنیا سره خلکو سره چې کوم دی نو د دروغو یا د مبالغو نه کار اخلو او د هغې باندې ځان ثابتو چې کنې موږ تاریخ ډېر سپیریر یو او دا یو خاص خلک یو نو دا یو تاریخي نرګسیت هم چې کوم دی نو په موږ کې موجود دی چې ځان د خپله درنه او د بل سپکه اصل خبره دا ده چې د دنیا دغه چې موږ وګورو عقیل صاحب تاسو هم کتلی دي دنیا مو کتلی ده بلا ملکونه مو کتلی دي ما خپله په دې ترکي کې داسې ځینې مجسمې لیدلي دي چې هغه هلته به مجسمه وه نو د هغې لاس کې به چې کوم دی نو دا یا ګیټار به و یا به دغه و دلته زمونږ یو خو دغه مسله دا ده چې زمونږ له نفس دغه داسې جوړ کړی شوي دي اصل هیروز چې کوم دي نو هغه چې هغه یعنی معاشرې ته یا خپل کام ته یا خپل ټولنې ته ښه رڼا ورکړي پوهه ورکړي هغوی کې د امن هغوی کې د ورورولۍ د برداشت موږ که وګورو نو دغه شخصیات چې زموږ کم تیر شوي دي یا دي ځینې هغوی د روادارۍ او د هغوی دغه کنټریبیوشن و په ځای د دې چې تا کې تشدد پیدا کړي تا ټوپک طرف لتا جنگ طرف ته مایل کړي او دغه کیسې درته بیانېږي او دغه خبرې درته کېږي نو زه دې کې لغونې یو خبره دا اټکول غواړم عقیل صاحب چې دې کې یوازې زمونږ د لیکونکو دغه نه دی
بلکې زمونږ په دې کې چې کوم دی نو ګوره دلته زمونږ که مونږ وګورو نو د مذهبي کارت د استعمال لپاره چې کوم دی نو مونږ څه نه کوو پس مذهبي خلک چې دي جهادي خلک هغه چې دي هغه پورټری کړي دي هغه دغه کړي دي بل خو مونږ چې کوم دی نو یعنی سیاست چې مونږ راشو زمونږ سیاسي دغه چې کوم دی نو هغوی په کوم د هغوی چې کومه بیا لبولهجه ده او یا خپل د مخالفینو دپاره یا دغه دپاره کوم انداز کې دغه کېږي نو دغه څیزونه دي چې مونږ د خپل اصل دغه نه چې کوم دی نو هغې نه مونږ نه دا تاسو د تاریخ خبره وکړه او بر صاحب چې دی زمونږ د دواړو استاد هم دی موږ سره ډېره زیاته مینه هم کوي دا زموږ لپاره د اعزاز خبره ده جی جی په هغه باندې بعضې وخت کې تنقید کېږي ځکه چې هغه د تاریخ یو ناقدانه جایزه اخلي بالکل او دوه خبرې چې دي هغه بین الاقوامي دغه دي مسلمه حقایق دي یو دا ده چې تاریخ چې دی هغه ځان دوهروي او بله چې تاریخ چې کوم دی نو هغه کله هم پوره رښتیا نه وي موږ ته آیا دا زمونږ د دانشور طبقې زمونږ د پولیټیکل کلاس زمونږ د میډیا اوس خو میډیا ډېره زیاته پراخه شوې ده آیا دا زمونږ یو غټ کمی نه دی چې موږ په 21مې صدۍ کې تر اوسه پورې په دې کې لګیا یو چې پښتانه چې دا یهودیان دي دا یونانیان دي دا چې کوم دي منګول دي دا آریان دي دا پلاني دي آیا واقعیتا تاریخ لیکلی شوی نه دی یا څه بل څه مسله ده ایشو څه ده په دې کې یاره دې کې تاسو د برصب خبر وکړو نو ماته د برصب یو ډېر مشهور قول او خبر راځو تاریخ باره کې تاسو ته مختره چې برصب دې خبره کې ډېر زیات 100% بلکې 200% وزن دی چې هغه وایي چې موږ د پښتنو تاریخ لیکلی شوی نه دی جوړ کړی شوی او حقیقت دا دی یو خدا د اکیل صاحب چې زمونږ تاریخ چې کوم دی نو دا چې چا لیکلی دی نو هغه مستشرقین چې څه ته وایي یعنی پښتنو خپل څه تاریخ نه دی لیکلی او تاریخ لیکل هم دا به راته هم دغه کوي تاریخ لیکل د دنیا د ټولو نه پیچیده او مشکل فن دی ډېر ګران کار بلکې ساینس دی که نه ساینس دی یو جوور علم دی که نه چې هغه د تاریخ څوک لیکي نو په کار دی چې هغه په دغه ټولو څیزونو باندې د هغه د نور دنیا په تاریخ هم نظر او د تاریخ په دغه یعنی میتډالوژي باندې پوهېږي که نه چېرې د دې دغه څه دی اصول څه دي او څنګه به دغه کېږي نو یو خو دا ده چې زموږ بدقسمتي دا ده چې تاریخ بالکل زموږ چې کوم دی نو دا اوس هم زه دا وایم چې تاریخ زموږ اوس هم لا د دنیا دغه په تیارو کې پروت دی تاسو لکه خبر وکړه چې عجیبه خبر ده چې په دې ګلوبل هوم کې په دې انفارمیشن ټیکنالوژي کې چې که نه هر څه اویلیبل ستاسو خبره کټ کوم دا یو ډیبیټ هم کوو ډېر ښه ټاپک دی چې زمونږ ډېر پوه خلک اوس هم د اولفکیرو کتاب چې د پټان هغه یې ریفرنس استعمالوي نو مثلا دا ده که نه موږ خو دغه به موږ ډېر غټ احسان دی چې هغه ابتدایي یو خاکه جوړه کړې خاکه یو څیز چې کوم دی نو موږ را ولیکلو بله دا ده چې تاسو د برصب خبر وکړو نو د برصب ته کریډټ دا ځي که څوک یې مني او که نه مني هغه ځان څنګه به یې نه مني برخ چې نه مني نه څوک نه مني مثال خبره کوم که د چا څوک ورسره په کار لري که چا ورسره څوک اختلاف لري نو په هغه د علمي اختلاف ولري هغه د هغه په ذات د هغه شخصیت د هغه په دغه باندې نه ځي برصب دا کمال وکړو چې برصب د دغه ټول چې کوم د پښتنو باره کې لیکلي شوي تاریخونه دي که نه د ګوتو د شمیر پای کې یو کس دو چې کوم دی نو داسې د پښتنو تاریخ لکه خان جهان لودي شو او یا چې کوم دی نو یو بل کس لیکلی دی بهرحال دغه دوه درې تاریخونو علاوه نور برصب دغه ټولو دغه چې کوم دی نو یو ناقدانه جایزه اخیستې ده برصب اپروچ چې کوم دی نو هغه ټول عقلي دی ساینسي دی او معلوماتي دی او برصب چې کوم دی که نه اصل سیز ته دا ځان نسي بل دا عقیل صاحب څوک دا دعوه کوي دنیا کې داسې کوم دعوه کولی چې زه بالکل اصل یم زما نسل چې کوم دی دا پاک دی دا خو ګوره د دنیا کم طرف له اورېدلې راورېدلې د قومونو په یو بل راغلي دي یرغلونه شوي دي دلته که ته وګورې څوک ځان له یو څه وایي څوک بل څه وایي څوک بل څه وایي د دې خبرې دغه چا سره ده چې کنیا زه یعنی نه خلک په هغه باندې ډیبیټ هم نه کوي او ډیبیټ هم امریکایان زیاته نه منډه وایي امریکایان وایي چې کوم وخت امریکا جوړه شوې ده دلته کې هر سړی چې کوم دی هغه امریکایان او زه تاسو ته یو بله دلچسپه خبره کوم وکیل صاحب ما یو آرټیکل کتو د فرانس چې کوم محققینو فرانسیسیان هغوی دا چل کړی چې هغه یې وی چې بای موږ خپل چې کوم فولکلور دی ولسي ادب ولسي دغه دی هغه راغونډول پکار دی په دې باندې متفق شو او هغې کې چې بیا کوم تاریخ بیان شوی دی نو دا سوچا ځکه چې دغه وخت د هغې دا نظر نو چې کنې موږ چې تر نورو قومونو باندې یا دغه باندې خپل برتري حاصلو نو هغه راغونډول پکار دی او د هغې نه موږ له خپل تاریخ یو نتیجه اخذ کول پکار دی بالکل دا محمد جان بابر صاحب سره چې د خبره کوي هغه په لاین دی هغه السلام علیکم جی
وعلیکم السلام. السلام علیکم. مې مجاسب کله کله موږ له چې دی دلته کې خو تاسو چې دی اولنۍ د کرنټ افیر د شو اعزاز چې دی هغه تاسو تحصیل دی کله کله موږ ته په ټایم راکوئ دا تاسو لیډینګ جرنالسټ یې بیا په ګرځېدلي هم یې هلته د امریکې سره خو تاسو یو غټه لانجه هم اچولې د هغه امریکایان ډېر زیات پریشانه یې که نه هغه یو کیس کې او په ډېرو غټو ادارو کې تاسو کار کړی دا همیشه دا خبره کوم چې محمود صاحب چې دی ډېر زیات ور سټایل دی دلته کې د هولړبازي چې کومه روانه ده زما سمیته چې موږ لګیا یو په دې سیاسي معاملاتو باندې تجزیه کوو تبصرې کوو د هغې ریټینګ هم راځي څه خلک پکې ډېر زیاتې پیسې چې دي هغه هم ګټي تاسو هم 2-3 پلیټفارم باندې چې دی په هغې باندې د یو غټ ټي وي چې دی دلته کې د خیبر پښتونخوا نمایندګي او مشري هم کوئ تاسو ته دا خیال څنګه راغی ځکه چې ما نوټ کړل چې تاسو کوم دا زموږ سماجي مسایل دي یا زمونږ رویې دي یا زمونږ دغه تاریخي مغالطې دي په دې باندې مو کار دغه کړی دی بیا دا چې دغه والا اساسو ویلاګ چې کوم دی هغه ما 2 ځله واورېدو موږ په هغې باندې په دې تمهید کې خبره هم وکړه چې تاسو ویلي چې په 2-3 ورځو کې 15 یا 15 کسان چې کوم دی هغه یو بل وجلي دي په هغې کې کو تاسو نوټ کړي مې مجاسب نو خلک رشته داران هم یو بل وجني پلار لګي زوی باندې دغه کوي د ډز کوي زامن چې کوم دی هغه رونه چې دی هغه په یو بل باندې دغه کوي اورال دغه د پیټرن تاسو لږ جدا ګانه یو دغه چې کوم دی د پالیسي چې دغه ولې اختیار کړی ده ولې جی زه په خپل دا غنم کنه چې د مریض د ټیکېدو علاج پوره یو پیکیج کنه یوازې د هغه ته سرجري نه کول چې اپریشن بولو کې یا بل یو ستنو لګي دی وکړه کله مارکیټ ته مباسي دی وکړه کله چمن ته بوزي دی به هوا ته وباسي دې ته خو دوايان ورکه خو فوټ په مولا ورکه خسته خبرې مو سره کې چې خبرې مو سره کې خان دی بمورله او ریسپانس ورکه زه خپل د سوسایټي کومه دا ټولنه کې چې موږ ژوند کړو موږ د دې ذمہوار یو چې موږ د دې لپاره سوچ کوو چې موږ په 3 وجوهات د دې ذمہوار یو موږ د دې ذمہوار په دې یو چې موږ مسلمانان یو او دا موږ ته حکم دی چې موږ نه زیات اهم دا شی دی چې ته د بل مسلمان خیر پوي غواړي کاغه په غلطه لار رواني ته به ایثاره تا ته یې په غدام ویل دي کنه چې زه خپل حق چې د هغه ته موافق کوم خو د انسان حق ته چې د هغه ته موافق کوم همدا خبره ده دوی خبره ده چې په تور پښتانه زمونږ په تاریخ کې کته وګورئ کنه نو زه په خپل د دې ډېر لوی اډمایر یم زه د دې ډېر زیات زه د دې ډېر خوشاله یم چې موږ به انجمن اصلاح افاغ نه دلته چلیدو د باچا خان په وخت کې به دلته مشران اب کلی په کلی ګرځیدو هغه به وړي کمیټه جوړول چې په دې کلی کې کچرته د چا کشاله راغله نو دا کشالې به ورته سموي هم داسې ده او دا به خپل کې یو بل ته جنگ ته نه پریږدي دا به عدالت او پولیس ته نه پریږدي دلته به دا خبرې ختموي په تور پښتون په موږ باندې په تور انسان په ما باندې ذمہواری ده چې ته کندې له غورځيږي او ته ما ونني او ته ما کندې نه منې نه کی نو دا چې کوم دی نو ما خپل ذمہواری پوره نه کړه نو په کار دا دی چې موږ دې لکه د خپل پیکیج کې ګیر چاپیر کله کله نظر چې و دا خبرې دې کو چې ګوره زه خو تاسو به وایم چې تاسو په وجود باندې را دا داغ دی دا څه نخکاری طالب خپل غداغ نخکاری کو چې تعلیم چې تعالی املا ګنده ده یار ورشه لګي جامع بدلې کا نو خبره دا ده چې زموږ په سوسایټي کې موږ لګیایو موږ پیسې ګټو موږ د دنیا ټول چې کوم څنګه اړي راشي کنه به ټول کې پیله خبر بالکل دا څه ده دا زموږ شوق دی ټول کې پیله خبر تر راځي بالکل په ټکنالوژي سره به سړیتوب په خبر ته نه راځي ټکنالوژي سره به هغه د خلکو پوهه چې هغه کم ګاډي کې سړی په فرانس کې ناشته او تا ګاډي په خبر تر راوسو خو دا فرانس والا غونډه په او چلاوا کنه چې څنګه په خپل سړک چلی دي تم چلاوا کنه دلته په چېرې نو باسه کنه ماشومان دي پکې کینولي او ډزې ته واسه لګي او سلنتري ورته شکي صحیح او الته خدای شي نشي کنه نو موږ دا وایو چې وختن په کار دي چې موږ دې په سړیتوب باندې کله خبره کوو چې سړیتوب په ډېر ښه شی دی دا مونږ ولې لغوي کمیږي ډېر حالات په څه دي چې مونږ کمیږي نو زه دا وایم صرف په دې باندې ولې خبرې کوو چې پلان کې خپل حقوقونه ملو نشو غو سرکاري ملازمین ول تنخواه زیاته نشو استادانو جلوس لري دي ډاکټران لګیا دي ځان له دا شی غواړي سیاستدانان ځان لپاره پیکیج زیاتې لګیا دي په اسمبلی کې او که زیات نشو نوغي اوس ټول پکې وځي شي دي کنه په معاملې باندې او موږ دا خبره نه کوو چې زمونږ په هغه خلکو په حلقو کې لګیا دي په یو واقع کې 15 کسان موږ اولو
بالکل ما خپل معلومات دا دي بیا لاشونه چې کم دی ګوره جی په نوخار کې په 3 فوټه ځمکه دغه چې دی هغه یوه پوړۍ یې جوړه کړې وه او په هغې باندې شپږ کسان چې کم دی یو بل یې وویشتله او بیا د هغو رشتهداران ولګېدله لاشونه یې راوړه جې ټي روډ یې بند کړو دا دلته د پېښور نه دی په دې پېښور کې په رنګ روډ باندې یو کلی دی که نه په هغې کې یو فوټ ځمکه ده د هغه پوله د سر پوله د تګ هغه لار ده د 2 پټو ترمنځ ده په هغې باندې تر اوسه پورې یو وي زما ده او بل وي زما ده 40 کسان پکې وژلې شوي دي خبره دا ده چې په دې به کله مونږ خبره کوو چې ګوره وروره الله تعالی چې کوم ته ځان له مسلمان وی که نه ګوره مونږ په مسلمانۍ نه یو کار هم نه کوو که نه خور له په هغه عیسه ورکوو برخه نه ورکوو خور له او مور له هم پکې برخه نه ورکوو ټولو له نه ورکوو چې مړه دا پکې لا چا انسانان لکه مونږ هغه د مکې چې کوم خلک وو چې هغوی به ویل دا زمونږ خوښ اسلام دی دا پکې منو او دا پکې نه منو نو مونږ هم همدا چل کوو که نه نو بیا مونږ د پکار دی که مونږ ښه مسلمانان یو نو مونږ د قرآن شریف دا آیت ولې دغه نه کوو چې چا د یو انسان ځان واغستو هغه انسانیت قتل انسانیت قتل نو په دې موږ کله پوهېږو دا نور خلک ولې نه پوهېږي دا ټول خلک ولې پوهېږي موږ پرې ولې نه پوهېږو ګوره په ټول پاکستان کې په سند کې په بلوچستان کې په پنجاب کې دلته به تاله چېرته په میاشتو کې یو واقع ښکاري چې دومره ډېر خلک وژلې کېږي او زمونږ بیا روزانه یار 15 به مړه پراته وي 10 به مړه پراته وي په کلو کې یو خبره به سي وایي یاره والله وایي مړه وایي ډېر راته برک برک کته و دا زمونږ هلکې وایي تنګول بس راشي چې ټوپکې راولي ډرې مونږ دا زه غلی یو خبره کوم خفه کېږئ مه که نه مونږ په دې رورولۍ کې هر غلط کار کې خپل رور سره ودرېدل هم فرض ګڼلی دی حالانکه دا په ما فرض داسې ده چې د هغې اصلاح وکړم دا په ما فرض نه دی چې زما رور به غلط کار کوي زه به هغه سره ودرېږم زما رور به د چا نه ځمکه نیسي زه به هغه سره ودرېږم زما رور به د چا خور ته غلط ګوري زه به هغه سره ودرېږم زما رور به چا نه غلا کړي د هغه ټولې پیسې له والي زه به هغه سره ودرېږم نه دا نشته په دې به موږ کله پوهېږو یا په دې به ولې موږ ځان نه دغه کوو نه په دې کې میمجان صاحب ما چې څنګه ستاسو په تعارف کې خبره وکړه تاسو د خیبر پښتونخوا یا د پېښور چې کوم لیډینګ جرنالستانو یو څوک دانې دي په هغې کې چې دی شامل یې پکې تاسو به نوټ کړي وي که نه چې دا موږ هم دا پښتانه په د پېښور ایرپورټ کې چې په جاز کې کینی ډېر ملکونو ته تاسو هم تلي سفر چې دی تاسو ډېر زیات کړی یار دی په لاین کې نه ودرېږي دی چغې وباسي دی په جاز کې هغه خلک ورته چغې وباسي چې وروره د موبایل بند دی کوي دلته کې د کمیونیکیشن سیسټم دغه کېږي دا جاز به روان شي دی خو دا جاز چې کله په دوبۍ کې یا په قطر کې یا په بل څه ځای کې دي خو هم دې علاقو ته اکثر ځي هلته بیا دوی ټیک ټاک هلته بیا په لاین کې ولاړ وي لکه دا څه شی دی زه ته قسم خورم که نه چې په 2007 کې اختر ته 4 ورځې پاتې وي او زه په یو ملک نه راغلم زه په دوبۍ کې کوشم نو هغه وخت باندې دوبۍ کې مونږ ایرپورټ نه چې کله راختو نو هلته به یو عربی ولاړ دا ګوته به یې داسې اوچته کړه ټول مونږ پښتانه لاین کې به ودرېدل یو ګوتې سره که نه او چې کله به هغه ګوته داسې کوي دا قسم مې په خدای وایي چې کله هغه ټول پښتانه چې کله هغې نه راووتو هغه لاینونو نه راتېر شو هغه د عربي د بندګۍ په سټایل کې راتېر شو چې لکه دومره هغې ته احترام ورکړو که نه چې کله په جاز کې کېناست هلړبازي شروع کړه خلکو د سیټونو ته خپې وخېږولې هم داسې ده د مخکیني سیټونو نه پاسې خپې واچولې ما دا ولې مړه هغه جینکۍ راوختې هغه ایر هوسټس ني هغه غریبانان به دومره په غلطه طریقې سره ورسره ټریټمنټ کولو بیا چې پېښور کې کله موږ راکوشو نو ایله پیشنامې وکړه نو پیشنامې کې والله چې هغه 4-5 کسان ورته ناستو امیګریشن والا چې د دې پاسپورټونه چک کړي کنه قسم په خدای چې دی د امیګریشن والا دومره بېعزتي وکړه د پاکستان دپاره موږ بار ګټه کوو دا روجې ته وګوره او پلاني ته وګوره که نه نو خبره دا ده چې موږ د خپل کور ته خپل نه ګورو د خپل ځای ته خپل نه ګورو موږ د ډنډې مسلمانان یو بهر ډنډه ده دلته ډنډه نشته دلته موږ ته ډېر زیات حقونه میلاو دي مونږ خلک هم وایي چې نو بیا لاړ شو ښه غوندې وکیل وساتو بیا مونږ ځان هم راخلاص کړو بیا پیسې استعمال کړو بیا مونږ نورو ځایونو مهینو کې هم پیسې استعمال کړو که نه چېرته چې قانون ټول چلي که نه نو هلته نه هم مونږ ځان راخلاص کړو نو دې د وجې خلک وایي مړه دا خو اسان کار دی راځه بس یو موله او بله موله دا کار کوه صحیح نو تر څو پورې چې دلته قانون نه نافذ شوی ګوره زه دله یو خبره کوم ما په دې ویلا کې چې کوم تاسو ذکر وکړو اول په ډي ای خان کې 6 کسان په یو ورځ باندې مړه شو بالکل درېیم ورځ باندې په بنو کې 4 کسان په یو ورځ باندې مړه شو درېیم ورځ باندې په لکي مروت کې 6 کسان مړه شو 15 مړه شو بیا په خیبر کې 15 کسان مړه شو بیا په پېښور کې یو الک نور مړه شو
نو پلار ولا صرف دومره ویل کتل غونتی داسې نه وي ګډوډ نه ګرځېدل دا مور به دې نمبر کې د ستا د وجې د دې دا غو شو نو د تمانچه راوغه سره پلار مو څو فلوري مو څو د یو کور نه چې د مور جنازه وته نو درې روانې شو نو خبره ده چې لکه دا مونږه اوس په کار دا دي چې زمونږ د خپل مشران کینی د خبرو ته دی وګوري چې ماشوم لا مونږ حقونه ورکو نو پوره ذمہواری دي هم ورته کوي خپل ذمہواری ورته کوي چې ورته دا ستاسو ذمہواری ده یوازې حق په نه واړي مونږ په پاکستان کې صرف حق ورکو او ذمہواری چاته نه ورکو هر سړی دا زما کار نه دی مړه دا خو د بل سړی په قانون باندې عمل کوي نو په کار دا دی چې مونږ په قانون باندې هم عمل کوو دا چې تاسو سره زما دا ډېر خوږ مرګره روخاني صدۍ چې زما په خیال ناشته دوی له په کار دی چې شاعران ادیبان هم دا خبرې ستایي علما ډېر غټ کردار دی علما په دهشتګردۍ پسې ګرځي لګیا دي په پاکستان کې او دغه پسې ګرځي فرقواریت پسې ګرځي او دې ته نه ګوري چې د دې نه زیات خلک خو بېسړتوبۍ مړه کړو بالکل دې بېسړتوبۍ سره به ګوره غریبۍ سره ګزاره کېږي بېسړتوبۍ سره ګزاره نه کېږي یو سړی په غلط په ریړه ورسره لار به دله بنده کړي ته به ورته وایې چې ماما دا لار دې بنده کړې ده ابو یې ګوره غریب ته خبرې کوي نو ته خو بېسړتوبۍ غلط دي چې ولاړې که نه لار دې ټوله بنده کړې زه دلته نه یم چې ته لاړ شې نو خو مخکې شه که نه نو فوري طور باندې د غریبۍ ورکه په ځان راواچي چې زه خو غریب یم مال خبرې وکړم او زه سپک کړم ما ته په سپک نظر وکتل دا هغه بېسړتوبه سړي له خلکو خبرې کړي دا مونږ ټول بېسړتوبه هم داسې ده بالکل منوي اوس هم داسې خو کېدی نه شي چې دا خو هغه ویلاګ چې دی هغه تاسو چې کوم سیریز شروع کړی دی ما ته ډېر زیات کلیکینګ شو لکه چې محمود بابر صاحب ډېر ښه دی ډېر ښه دی ډېر ښه دی اوس دې دغه ته به راشو جي هغه دا خو کېدی نه شي که نه چې لکه تاسو په لاین باندې دا د بلوچستان حالات چې کوم دي دغه پښتون بیلټ کې په اول ځل چې د اپریشن شروع شوی دی بیا د خیبر پښتونخوا سکیورټي صورتحال تاسو هم په دغه تناظر کې ماته دا وویل چې دا جنګونه چې کوم دي که نه او د تشدد او د دهشتګردي او د اپریشنونو دا په د پښتون بیلټ کې په افغانستان ته تاسو تللی لاست ټایم تاسو ډېر ښه انټرویوز دغه کړي وو هلته کې هغه د زمونږ اپریدي صاحب چې د هغه فیملی عجب خان افریدي صاحب هغه فیملی را پیدا کړی و ډېر لرې اوږد سفر مو کړی و ډېر خطره مو اخیستې وه پکې دا چې دا بیا موږ دا یو بیانیه سیاسي طور له خپلو چې زموږ خلاف سازشونه کېږي نو په دې راته لږه تبصره وکړئ جي یاره داسې کار دی وروره زمونږ دا کور چې دی که نه دا په داسې ځای کې دی که نه که دلته انګریزان هم اوسېده د هغوی به هم همدغه حل وکړه او زمونږ که دلته ګوره زمونږ اسرائیل یو حل دی د هغوی نه هم ګیر چاپېره هغوی مخالفین پراته دي موږ نه هم ګیر چاپېره مخالفین پراته دي او که په خپله زمونږ خلک مخالفین نه وي نو د بهر نه خلک راشي مونږ باندې پیسې لګوي او دا ځای راته ګډوډوي خبره دا ده چې دا زمونږ دا ځای چې دی که نه د دې یو خواله هم دا دی چې دا د دنیا ټولو کې اهم ځای دی جغرافیایي طور ډېر غټ عمره اهمیت د بل ځای نشته په دنیا کې هم داسې نه لکه دا داسې ځای دی که نه چې څنګه زه بخښنه غواړم خپل د اورېدونکو وروڼو خویندو د پویولو لپاره چې لکه په یو کلي کې ډېره ښایسته جینۍ او ګیر چاپېره په 15 سرداران غټ سرداران یې د هغوی کې یو وي دا په نظر یې او جینۍ یوه ده هغه ځای کې پراته یو ښکلې جینۍ یوه ده مونږ په هغه ځای کې پراته یو که نه صحیح بله خبره دا ده چې بیا مونږ ورته په خپله هم چې کوم دی نو دلته لکه نه ټینګي هغه خبرو لا که ته وګورې نو سهولتکاري هم په مونږ کې موجوده ده پیسې ته هم ټینګي ستا خیالي او بیا مونږ لکه هر غلط کار د دې خلکو کړی دی که د افغان جهاد په وخت کې دلته منشیات راغلي دي نو زموږ خلکو منشیاتو کې ډېر غټ پیسې ګټلې سمګلینګ بیا په خپله هم خوار پاتې شوي دي بچي خوار شوي دي په هغه وخت هغه د پیسو ګټلو ته وتي دي بیا د کلاشنکوف چې راغلی نو مونږ کلاشنکوف هم خپل کړی دی مونږ دا نه دي ویلي چې نه کلاشنکوف زمونږ نه دی پکار دستي بم راغلی دستي بم هم صحیح هغه هم خپل کړی دی مونږ دلته چې کوم دی خودکش راغلی دي نو مونږ دا خودکش نه کرکه نه ده کړې زمونږ خپل دښمن دپاره په 15 لکه روپۍ باندې بیا خودکش راوستی او پرسنل جنګونو کې مونږ په خلکو باندې بالکل دا تل حقایق دي امریکې نه وسله پاتې شوه امریکې نه وسله هغه یو بل پې ولو هغه وسله هم مونږ واغسته دلته په یو بل لګیایو که نه نو ما ته دا ووایه چې تر اوسه پورې مونږ د ساینس کم شی دلته داسې جوړ کړو چې هغه په دنیا کې جوړ شوی یو مونږ هم جوړو مونږ نه زیات کوی خلک په دنیا کې شته هم نه که نه خو مونږ د اورانې له زور مونږ به نه موږ خو وایو چې اورانې له زور کوو که نه نو ځکه زمونږ دا حل دی
او باقي خبره دا ده چې کته طالبانو ته وګوري نو کوم سلسله وو چې دا خراب خلک دي په دا خراب کوین کنه او ام د دې زینو خلک دي د دې زینو نراوتی دلته نرا پاسې دي مونږ د علامه اقبال هغه خلک ته علامه اقبال یو خبره کړې و علامه اقبال چې مونږ هغه مسلمانان یو د پاکستان کنه چې په اسلام باندې مرګ کولې شو بلم وجلې شو ځان وجلې شو او عمل پې نشو کولې کله چې د عمل خبره راشي کنه نو بیا موږ وایو چې نه ما عمل کو ګران دی راځه د جنگ په پیو کوم نو موږ ټول خلک لګیایو په هغه باندې جنگي ځکه دا ټول شر زموږ غیر چاپیره را جمع دي د دنیا هر زینه شر راځي هم دلته را جمع کیږي دا میدان جنگ دی میدان جنگ دی چې څوک خپل افغانستان خلکو سره موږ لکه جنگ هم نه کړی دا هغه زینه خلک راځي دلته جنگ کوي په افغانستان کې نشي کولای نو چې دلته کوي صحیح خبره دا ده چې کوم ور سره نه یو ځای کنه کوم کې په خپل مونږ چل نه وي نو دا ټول اس په هم نه کېده ممکن چل دی حکومت هم چې کوم دی نو بسوي بټلوندو سوداني لم دی هم داسه ډېر ماګي دي یو خبره نه راځي کنه ډېر مننه مې مجان بابر صاحب ډېر ټول اوریدونکو تاسو ټول سلام ډېر مننه جی ډېر مننه جی دا جی کتاب د شخصیت پښتونخوا په دې کې دا ایکس مطلب دا چې دا نور امام دغه وی چې ځکه چې دا شپږ کسان شخصیت پاتې شپږ کسان په دې کې چې دی اکوموډیټ شي په ډېر خسته خبرې هغه داسې محسوسيږي ما د حمزه بابا غ سټوري کته بیا د اسماعیل شاهد مې کته کنه هغه چې مسعود مشاسي بیمار او دی ورغله نو هغه د سړی وسره هغه یو سفر چې دغه جاری دا مې مجان بابر صاحب چې کوم خبر وکړه په دې باندې هم تفسیره وکي او وسره لګېدلې بل یو خبره چې دا هغه ده چې ګوره په مونالیزا یو کریکټر په د یورپ کې تاسو د فرانس خبره وکړه په یورپ کې خاص کر په فرانس جرمني نیدرلند دا کوم چې تاریخي ملکونه دي الته کې فلسفرز پیدا شو الته کې ساينسدانان پیدا شو او بیا د مونالیزا غوندې تخلیقات چې دي چې په هغه باندې تر اوسه پورې زه د سوات د یو باندې سړم خو ماته نوم یاد دی دلته کې منګه روخان صاحب د زمونږ هغه خلک چې هغې به رهنمایي کوله مثال په طور ده ما تر خپل کور خبره را یاده ده زما مور چې د هغه سبق نه ویلی ایون د قرآن تلاوت چې کوم دی د قرآن مجید هغه به یې ټیک نه شو دغه کوی نو هغې ته بیا چا دغه کړی و چې یاره د ثواب دپاره په دې کرښه باندې نو هغه به لګیا خو هغه تاخ چې به وکړه نه کو ستاسو یاد شي د احکام مشران چې زمونږ د پروګرام اوري هغې ته به یاد وي په هغې کې به ګلستان بوستان دا به پراته حالانکې هغه که نه اوس هغه کتاب هم زمونږ د دغه شو حالانکې لاست ټایم ستاسو پروګرام کې ما دا خبره کړې وه چې به په دې ټایم کې د جدید ایجادات چې څومره دي د دې 70% ایجادات چې دي امریکای کړي دي او یا پیسه ده په امریکا کې وسومه مثال کو دا تاسو ته کې زر چاپ کړل کنه الته به دا کم از کم 15 لک چاپ کیږي په امریکا کې دا هغه نه ماته پوس پکونه کو د امریکا مثال ذکر کوم چې خلک ډېر متاثر هم دي بالکل او چې د ټیکنالوژي او د ساينس او د سہولیاتو هب ده او دیومه الته کې وسومه د یو اخبار دی دغه 1 کروڑ دغه دی ستاسو د پاکستان کې اخبارونه چې دی هغه ختم شو الته کې چې تاسو کله د جاز نه کوزیږئ نو کو د درې سټونو دغه دی دغه ترتیب دی په دوه کې به هغې به د پوره کتاب چې دی دا به یې ختم کړی په د 15-16 غنټو پر سفر کې دا به بیا هلته کې پرېښودی بیا د ریډیو اوس هم په امریکا کې د ټول نه زیات استعمال د ریډیو چې کوم دی هغه په امریکا کې دی دا موږ ولې په دې منځ کې چې دی داسې ځان نیغ کو د میموجان بابر صاحب خبره چې موږ هغه د لور هغه شکل تر اوسه پورې بدل نه کوو تر اوسه پورې لو چې دی په هغه زړو لورونو باندې کوو د ماتوړ موږ متبادل څه جدید شی څه نوی شی را پیدا نه کوو موږ یاره ستا د CNW او دا ادارې چې کوم دي که نه دا چې دا اوس هم په دې ټاون کې او په دې د صدر په د ایریا کې د کودایي کوي که نه یاره په بیلچو په دغه کوي په ګنتریانو باندې کوي دا موږ دا ټوپ چې دی په کومه خوشحالۍ کې ووهو چې موږ چې دی نو دغه څیزونه اوس نه دي پکار او له ټیکنالوژي بیا موږ دا کوو چې اوس په کنځل خلکو شروع کړي زما په خیال ډېره دا خو ډېر اوږد بحث خبره کېږي خو بهرحال لنډو کې به دا ووایو چې د څنګه چې تاسو وایي د فلسفیانو د دانش او دغه د یو خو دا چې د بدقسمتۍ نه
زمونږ هغه څه ته چې مونږ علمي یا دانشورانه روایت وایو جړې وایو بنیادونه وایو نو هغه زمونږ ډېر کمزوري دي او ډېر د لږ عمر دي یو خبره دا ده. بله دا ده چې زمونږ هنر طرف له چې کوم دی نو بالکل رجحان نه دی نه هنر موږ زده کړی دی. هنر ته خو موږ سپک کتلی دي. موږ خو هنرمند سړي ته په خپله ټولنه کې ټول عمر سپک کتلی دي. که هغه موږ اوس هم هغه حل دی، که هغه کولال دی، که چمیار دی، که نایي دی. زه به تاسو دا مثال درکړم، تاسو خبر وکړه. اوس لکه دا ده چې د آزادو قومونو لوار ولګېدو، هغه اوسپنه واغېسته او هوا کې والوزوله، جهاز یې جوړ کړو، جوړ کړو. زما لوار اوس هم چې کوم دی نو ناست یو پالټ او لور تېروي، ځکه چې ما هغه ته هغه نه ما انسان وګڼلو نه مې عزت مولم ونه کو کنه نه. او پښتون خو پرېږده چې مسلمان هم نه ګڼم، ځکه چې زه ورسره د لور خو رشته نه کوم، نو مسلمانان مې مستل. بالکل صحیح. دغه رنګ زمونږ د ټولو کسبګرو سره چې موږ ته کسبګر وایو، یو خو دا چې د هنر موږ ټول عمر موږ د هنر دشمنان پاتې حوصله شک نه کړی او دا موږ ځان دپاره یو سپکه موږ بس بالغ ته ډډه وهلې ده، یو 3 جریبه ځمکه به ده او کاروبار طرف شکر د اوس خو هغه خلکو خرڅ او هغې نه هم خرڅ که نه. او چې چا به کاروبار کولو، دکان به کولو، تجارت به، دا بڼیا دی، دا یو پروپاګاندا راپسې بله. نو پښتنو سره چې کوم دی که نه، زما په خیال چې دا زموږ دا چې وایي که نه چې زما لویه ګناه داره چې پښتون یم، نه، زما لویه ګناه داره چې زه کم فهم او جاهل یم، سره د دې چې پړه لیکه جاهل هم یم. دا څیزونه چې کوم دي د هنر اکیلی صاحب تاسو ته وایم چې د موږ سره په زموږ په دې کلاسیک دغه کې په دې هنر باندې چې څومره زور زمونږ خوشحال خان خټک ورکړی دی. هغه وایي چې لکه هنرمند سړی په هر دیار عزیز وي، په هر ځای قدر قیمت لري سره زر. سره زر که ته دنیا ته هر ځای هنر داسې دی. خبره خلاص. او بله وایي چې که طالع او هنر دواړه سره کېږدي، طالع لکه قسمت ته وي دغه ته، که طالع او هنر دواړه سره کېږدي، زه خوشحال به پکې ونیسم هنر. او چا وی لار د خطو نشته د اسمان ته، ما وی لار به زه پیدا کړم په هنر. دا 100 کاله مخکې ویل، دا تقریبا 330 کاله مخکې کنه. نو هنر د موږ د هنر دشمنان یو، موږ تاسو د کتاب خبرو کوم، موږ د علم دشمنان یو، موږ د کتاب دشمنان یو. تاسو څنګه مثالونه پیش کړل چې کتاب کلچر نور دغه کې، بلکې خلک چې کوم دینو تنخواه چې اخلي هغې د کتاب د اخیستو لپاره ځان له خپل مخکې نه بجټ دي چې زه به په دومره دې تنخواه کې به دا دومره پیسې زما د کور خرچه ده دغه موږ هم داسې کول، او دا به زه په دې به زه کتاب اخلم. او بل چې زموږ په کورونو کې چې کوم دی نو دغه شو، او که په دې بیا دې خوا خبره کوو چې دا خاص کر د سوشل میډیا چې ځکه دې ته خو سوشل موږ پلانېټ سوشل دی، پلانېټ مهذب دی، دغه دلته موږ سوشل میډیا، دلته موږ انټي سوشل میډیا چې کوم شروع کا، او دا غي نه موږ چې کوم دینو په کورونو کې زموږ هم دغه حل دی چې زه په کور نه چې ستا اپروچ دایرو خان سی و ستا سره د خیبر کې پیوا غټو خلکو سره منګل ته ملوي دو د په دولت سره ای قاضي سرور سره د ریډیو ډیر غټه نو څوک نو چې تا خان سی و موږ به سره بالته کې ناستو، موږ به اوریدل خبره اوس خبر کیف خو د ټي هاوس د لاهور د ټي هاوس هغه رول ادا کړ په هغه کې د یو ملټي نېشنل د پیزارو دغه د اوس خان دغه ته سید بوکو سینماګان ختم شوې، لایبرری ختم په دغه صدر کې درې سینماګان هغه کې پلازې جوړې شوې په لاهور او کراچۍ خو پرې د په اسلام آباد کې نوې سینماګان چې کوم دي هغه روان دي او دلته کې زموږ نشرحال چې کوم دی هغه ته طالب پرته ده. ته د هغې کې د پروګرام د پاره ټایم مخله دومره ګران کار دی، ته به چې دا ډېر غټ کفر روان دی. اختر ګل فام چې دی په لاین باندې موجود دی. السلام علیکم اختر. وعلیکم السلام عقیل صاحب. ډېره مننه اختر، راته ووایي د اپریشن موجوده صورتحال سره، ځکه چې د بلوچستان خو د میډیا چې دی الریډي حالات ډېر دوګردو دي، خو ټول پاکستان کې د مین سټریم میډیا خو شکر دی چې ستاسو په شکل کې زموږ سره داسې یو مرګره یا کولیک شته چې هغه موږ ته ډېر په اسانه باندې هغه پرو ډیټیل چې دی هغه موږ سره شیر کړي، ځکه چې د ټول پاکستان نظر چې دی هغه په بلوچستان دی په دې ټایم کې. مننه عقیل صاحب. د بلوچستان په تاریخ کې اول ځل په پښتون بیلټ چې دی شعبان کې چې هغه اپریشن شروع دی. دا اپریشن اله شروع شو چې د پلوس چې کوم ځوانان ول هغه په شهادت ورسېدل، تقریبا 15 تعداد ورسېدي. د پولیس شهدا چې په هغه کې څلور عام سیویلین او څه د اف سی ال کاران هم شامل دي. د دې سره سیاست چې دی په اپریشن شعبان کې د 2 ساعته پورې یو سلسورلس چې کوم دهشتګردان دي دا جهنم وسوي دي. په دې کې نن یو ډېر دغه د غټه کامیابي ترلاسه کړله. سکیورټي فورسز د دهشتګردان چې کوم مواصلاتي نیټورک هغه تباه کړي. په دې کاروایی کې چې د دې خفیه ټکانې او چې کوم د دې جدید آیکام بیس ریډیو سیټ ولو ریموټ کنټرول آلات ول او د ماکاخیز مواد ول چې دې استعمالول هغه برآمد کړه او د دې چې کوم ټکانې ول هغه مسمار کړي. دا اپریشن کې نه صرف د هلیکاپټرانو مدد حاصل دی، بل طرف ته زمینی کاروایی سدي
هم شروع دي. لږ به موږ په دې پس منظر کې لاړ شو وکیل صاحب. نه په دې کې ما له کلیر کا دا شعبان نوم چوته خر دا علاقه ده کو دا د میاشتې ولا پس منظر دی؟ نه دا علاقې نوم دی. کم ځای کې ده؟ دا د زیارت سره چې دی د زیارت او د اناړک چې کوم منځ کې چې کوم غرونه علاقه د غرنۍ علاقه د علاقې خپل نوم دی. تقریبا کوټ څه دی هغه د پر ران اباوت 65-60 کیلومتر باندې دی دا واقع ده. دا علاقه ده. نو د تیر شپه چې ولو د تحریک تحفظ عین پاکستان چې کوم صدر اپوزیشن لیډر د محمود خان اچکزی چې هغه درنه تراغلی چې کوله پټک باندې کوم درنه شروع ده داغه سه خطاب کړو. په خطاب کې د په وزیر اعلی بلوچستان می سرپرست بوکټي باندې نیمه کړي ولا چې دونه شهدا وصول فوري تور شدي هغه چې د دې وزارت اعلی سره چې دی هغه استعفا ورکړي. د ویل چې د دې ثانیه ذمہداران چې دی هغه ډیپټي کمشنر سوونه سی بیا د چیف سیکریټری پور شدي دا ګرد دی واقع ذمہداران دي او د دې شهدا قاتلان دي او د دې خلاف دی اف آی آر داش کړسي او د وزیر اعلی د مستعفی کو دغه مطالبه ورسره چې زموږ وینه دونه اسانه نه ده ولازم دا چې بدرېغه بزمن بچان قتل کړي. د په جواب کې نن وزیر اعلی بلوچستان می سرفراز بوکټي چې د سراج رسانی د تلم په حواله پروګرام کې چې وو هغه خپل خطاب کې د خپل خطاب کې زیاته کله وزیر اعلی می سرفراز بوکټي هغه ویل چې د څوک ستا چې بشیر زیب چې کوم اعلی نظر دی د بیلې والا کاغم امام رکی زمړ کېدو ته تیار یم کشيري په دې باندې د بلوچستان حالات بدلیږي. ما دا خبره واورېده ډېر بیلنس تل دی بیلنس ما خبره فرست ټایم وکړه او دوه خبره دا وکړه کچېری د بلوچستان حالات په دې سم کېږي چې زه د استعفا ورکم او وخت کاکړ چې او د دې چې کوم ګورنمنت هغه موږ استعفا ورکو په دې باندې د بلوچستان حالات سمېږي موږ باندې نو استعفا ورکو. آیا د ګورنمنت د تبدیلی سره د بلوچستان حالات سمېږي ک دلته نور ریاست او بیرونی مداخلت شروع دی په بلوچستان کې پروکسی دغه بیرونی مداخلت نه خبره کټ کومه د تفسیره به کې زم کومه دا غیر محمود خان اچکزی ډیر زیات خبره ده دا سننه چې به خبره ده کنه بالکل خبر دی. مزه پتا ده چې د دې پس منظر در کوم د محمود خان اچکزی په 2016 کې ګورنمنت ولو ثانیه مستون غټ کوچه وسول چې پاګه کې پښتانه باقاعده د بسو سره شوس ول شیدان کړسول او د وکلا د 8 اگست وکلا چې کوم په سیول استال کې کوم خودکش وسول چې پاګه کې زموږ 75 کریم چې کوم وکلا ول زموږ د معاشره غ کریم چې کوم کسان ول غاز مرسوي ول پاګه یو بلاست کې 15 دا کسان لاله پر هغه باندې کوم ګورنمنت پاګه وخت کې استعفا نه ور کړی. نن دا هغه وخت کې حکومت ته چاو دا وکیلانو هغه وخت د بلوچستان حکومت چې د پښتونخوا ملي ام پارټي و د محمود خان اچکزی یو ورور گورنر او د سوارلس وزارتونو په بلوچستان کې او کمال خبره ده چې د بل له کمال خبره ده چې دغه گورنر صاحب چې دا غنه مخکې هغه فدرال سیکریټری پاتې شو لکه کوم وخت کې چې د دوی ضرورت ویني د دوی ورونه به فدرال سیکریټری خو ما ته به چې ورده ټوپک راواله کنه بالکل دا غیسه ده. نن اکید سبب بل خبردار وسوله چې آی جی پولیس بلوچستان محمد طاهر چې ولو هغه د اناوړک چې کوم دغه د شهدا و دغه دوره وکل تیر شپه دغه خپل لاړې وزیر اعلی بلوچستان لاړې می سرفراز وکړي هغه ناصر پالته شهدا وزیر داخله ته وزیر داخله لاړه نو د خپل ټول کابینه ولاړه الته ناصر فاتح خواني وکړي شهدا قبرو ته لاړه او د دې د شهدا سره چې کوم اظهار اگزیتی ولا همدردی ولا هغه اظهار وکړي. طرف ته اپریشن شروع دي اگزیتیان شروع دي خو چې پوینټ سکورینګ دي سیاست درنا ناس دا سیاسي مشران په کې راځي خپل ګډون کې کوي خپل حسابونه کوي. نو د بلوچستان حالات ویسه هم هغه رقم روان دي کوم دا خبرو کو چې کوم کراچي کوټه لار ده نن هم چې ځنه پلان ولا هغه ویډیوګان سوشل میډیا باندې وایرل دي چې کوم بسان والا دي هغه خپل خاور واچي بیلچې کلونګانو سره دي هغه لاري برابرۍ کې بیا مخ ته د خپل نه دا خو سالته جنگ شو او د اپریشن چې کوم دا خو انلیمیټډ دی زموږ چې کوم سکیورټي زرا سره خبره کیږي هغه چې ورور د علاقې به صفاکونه بیا بوزو بګي دا اخیری راته وای دا کم د پنجاب سره تعلق لرونکي هغه خلک چې هغه زمونږ هغه سنت جوړی کنه پروتین کې چې مونږ دغه کو ګیره او وسته دغه علاقه کومه یو علاقه ده دغه واقعیت چې شوی د 15 کسان چې شهیدان کړل شوی دي
دا شالکوټ ایریا د کوټ څخه تقریبا پر 26 کیلومتر باندې واقع ده. د مستونګ او د کوټ په مابین کې شالکوټ ته په دا کې دا واقع سي ول چې پر امام الله باندې د سي ول چې پاره کې دا سلور چې د کم کسان دي دا پکې شهیدان سي ول. د بلوچستان کې اکثر منګوینو چې بیلې او چې کم تنظیمونه دي هغه دا خلک بار ټارګټ کوي مسافر ټارګټ پنجاب سے کم تعلق خلق دي خاص کر چې دا کم امام والا دي دا شیب کې جوړي بیتونه جوړي دا خلک ټارګټ کوي او دا مسکینی غریبي په لپاره د راغل د روزګار ته دي دا غیر د خپل کور نه بڅوک دي دوه ملر علاقه بچانو سره مسافری باندې د خلک شهیدان کې نو د جنازې بار د بلوچستان څخه یقینا د بلوچستان د یو وګړي په توګه د یو صحافي په توګه مشه چې د بلوچستان څخه د چا جنازه دي ته یقینا مناکل سره مستم هم داسه ده هم داسه یو ملک دی یقینا من لکه په جسم کې چې هم داسه ده سړی ډېر ملامت هم داسه ده بالکل ډېره مننه راغونډو په پروګرام ورو خان سیوا جی بالکل او ټایم دغه باندې تاسو هم تفسیر وکړئ کنه چې لکه هغه پښتو یو دغه ده کنه چې ټپه ده یا متل یا څه شی بده کې د خطا کې کم کانه چې راځي وي زما په سر دی مجموعي تور له ټولنه چې تاسو په ډېر زیات په هغې باندې کار کړی د دنیا خلکو سره تاسو انټرویوز کړي زما په خیال باندې په خیبر پښتونخوا کې په صحافیانو کې چې په اردو په پښتو ژبه کې څومره شخصیاتو سره چې هغه د کتاب د هغې یو ثبوت هم دی تاسو انټرویوز کړي مجموعي طور له دا ولې زموږ ته چې موږ وایو چې دا ښه کار دی دا بل کوي درد ذمواري ده دا هم زموږ تربیت کې څه مسله ده زموږ نصاب ټیک نه دی زموږ د حجرې او د جومات هغه کانسپټ چې کوم دی هغه ختم شوی دی د کشرۍ مشرۍ چې یو تفریق هغه ختم شوی دی آیا د دې سره تاسو اتفاق کوئ چې ارادتاً یو څو کاله مخکې په دنیا کې اربنایزیشن خو په موږ باندې عربنایزیشن هغه عرب چې کوم دي هغې خروره د ریا سره پخوا کې چې د ریا نه غټ ښار جوړی زما خپل ملګري ستاسو صحابه دي شپږ سینماګانې چې دي په ټیکه باندې اخیستې دي د عربونو دغه پروجیکټ دی پکې یا وهابیت په یو ټایم کې موږ وي او زموږ روزانه چې کوم دی وروره موږ په ځای د دې چې موږ خپل رویو باندې اجتماعي رویو خبره کومه په پالیسو باندې موږ دغه وکړو نظرثاني پرې وکړو موږ ورځ ته ورځ چې دی ښخېږو پکې بس په دې باندې بیا راغونډ کړو یو خپل دوه شعرونه به راته مخامخ وایي داسې دا کلي صاحب بالکل تاسو ډېره بنیادي خبره وکړه حقیقت هم دغه دی چې زمونږ د تربیت هم فقدان دی او خاص کر د نصاب خبره چې بیا هغه ځان ته یو مسله ده چې موږ په نصاب کې څه څیزونه دي بل دا چې دلته موږ لا هر څیز چې کوم دی نه د مذهب په کیپسول کې یا د اسلام په کیپسول کې یا په هغې کې په درسته بند کړی هغه میس کې په نور دنیا کې مذهب شته خو هغه بل شان دی زموږ والا دا بل تاسو څه ګورئ کنه چې لکه مونږ زمونږ دا مذهب چې کوم دی مونږ ګورو دلته دا ټول ارڅ د دې ټولو خبرو مونږ ټیکا غشته ده او ځان نه ټیکاداران جوړ کړي دي خو دا چې هغه مونږ بیا اصل اسلام چې کوم دی زمونږ کوم دی ورته به تاسو صرف دغه وایم لا خو خوش د قدم چې وختي د خوشحال بابا ذکر وکړو خوشحال بابا وایي چې یو دین د سره دعا او یا مذهب یو دین دی سره دعا او یا مذهب خدای سب بنی آدم فریق شو کنه هغه دور کې هغه دا خبره کړې دلته ګورو چې موږ ګورو دا فرقواریت ته وګوري دي ټول سيزونو ته وګوري او بل دا چې لکه دی کې ثواب دی او دی کې عذاب دی د ځان چې کوم دین موږ د اسلام خپل چې کوم تشریح کوو د خپل خوخي مطابق د خپل خوخي یعنی اسلام زموږ تر هغه حد پورې خوخته تر څو چې زموږ د لاندې زموږ په سانچه کې پیټ کیږي پښتون زموږ هغه ځای دغه کیږي چې هغه چې موږ ته پکې خبر راځي نو الته بیا زموږ دغه الته ودرېږي حالانکه ته چې د ځان دغه کې نړمبه به د ځان شروع کې خود احتسابي چوته خود احتسابي او خود تنقیدي خبره تاسو کا موږ خود تنقیدي چې کوم دینو موږ نه برداشت کوو بل ته لار خو ځان ته چې کوم دی کنه انو هغه زمونږ بیا دلته په کور کې دغه حل دی خپل بچو ته هم دغه حل او په ځان هم دغه حل دی او دا اورال معاشره کې د موږ ټول دغه یو مسله جوړه ده خو بهرحال دا ډېر اوږد باسته چې په دې موږ خبره کوو او د خپل خبرې و په یو څو ارشاد شعرونو به درته راغونډې کړمه چې موږ د ژوند د پاره دا عجب هنر ساتلی موږ د ژوند د پاره دا عجب هنر ساتلی زمکه زرخیزه لرو ذهن مو بنجر ساتلی او زه د پښتو د ننګ ناموس د سنگر هاغه شهید زه د پښتو د ننګ ناموس د سنگر هاغه شهید سر مې بایللې تقدس مې د صادر ساتلی
او خلک دی راشي چې د مینې په منظر پوه شي خلک دی راشي چې د مینې په منظر پوه شي مونږه ګودر سارلې مونږه مازیګر ساتلې او روخانه مونږ به د خپل کور کلی نه خبر شو روخانه مونږ به د خپل کور کلی نه خبر شو مونږ ټول عمر پردې کور او پردې ور ساتلې دا خبره پردې کور او پردې ور ساتلو مغه خبر ده چې مونږ ټول عمر د پردو خلکو پیجنډو د پردو خلکو په دغه باندې تلیو د خپل تاریخ نه د خپل کلچر نه د خپل مونږ نیو خبر روخان صاحب ډیره زیاته مننه تاسو مننه دي د دې نه بعد چې د خبرې گنجائش پاتې کیږي نه اجازه راکړئ د الله په